الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله خالقنا العظيم. اللہ رب العزت پدې خپل عظیم کتاب کې مونږ تاسو ته ارشاد فرمایي او هغه د بنی اسرائیل نه حکم کلک وعده غستلی وا د هغه ذکر پدې کې کوي چې دوی بیا د هغه پاسداري وکړه او کنا د هغه نه مخالفت وکړه. نوز دی د هغه معامله ذکر کوي چې بیا تاسو بیا د هغه نه اعراض کړو ثم تولیتم من بعد ذالک بیا اعراض کړو تاسو پس تدینا د دې کلکه وعده اغستلونه تاسو ګوره زمونږ نه هم آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک مونږ ته تشریف راوړی دی. قرآن عظیم الشان راغلی دی. احادیث مبارکو کې دغه ټول چې کوم دینو د دین تشریح موجوده ده. قرآن عظیم الشان وضاحت پکې موجود دی. محکم آیتونه محکم دي، متشابه دي. نو بیا مونږ هم د هغې نه اعراض کړی دی د تلاوت نه، په هغې د ځان پویولو نه، په هغې باندې د عمل کولو نه او هغه په خپل وطن کې دا منشور ګرځولو نه ټولې خبرې چې دی نو مخې ته راځي. او تاسو یاد ساتئ بیا دا څومره تکلیفونه مصائب عالم چې راځي د هغې دپاره بیا وروستو وجم ښیي د دې بني اسرائیلو ښه. الله فرمایي جل جلاله ثم تولیتم من بعد ذالک بیا تاسو چې دی نو اعراض کړو پس د دې کلکې وعدې نه فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین. پس که چرته نوی فضل د الله رب العزت په تاسو باندې او رحمت د الله رب العزت نو بیا به خامخا تاسو به شوي وئ د زیانکارو تاوانیانو نه. اوس دا خبره د الله رب العزت هغه رحم مهرباني دا هغې تذکره ورته هم وکړه او د الله د عظیم فضل او د رحم تذکره هم وشوه چې دا که تاسو زیانکار او تاوانیان او نه ګرځېدلی نو الله رب العزت بیا تاسو ته توفیق درکو د هغې عقایدو د هغې اعمالو کم چې د زیان او د تاوان نه د بچو سبب دی خو د هغې دپاره لوی اسباب چې دي نو هغه یو د الله فضل او د الله رحمت کو یاد ساتي. تاسو ګورئ محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل چې د الله په فضل باندې د الله په رحم باندې با جنت ته داخلېدل کیږي. نو محبوب کریم علیه السلام ته صحابه وایي چې یا رسول الله تاسو وایي ما به الله رب العزت په خپل رحم کې ونغاړي او جنت ته مې داخل کړي. نن سبا که تاسو خیال کړي نو اکثر مونږ په دې خپلو ناقصو غونته کې اعمالو باندې څوک ډېر غاویر شو. زمونږ نه هغه خبرې ټولې یېري د الله هغه مهرباني د الله رحم او فضل دا زمونږ نه هېر وي او که دا چېرته هېر نه وي نو بیا به مونږ هغه کارونه خپلول کوم چې موجب د رحم او د فضل دي. دې کې الله رب العزت فرمایل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت او خامخا تاسو چې دی
تاسو پیژندلی هغه خلک چې دی تجاوز کړو ستاسو نه چې کوم تجاوز کوونکي خلک وو نو تاسو هغه پیژندلی پس کې تجاوز کړو فی السبت په ورځ د خالقی په ښکار د میالو سره دا خبره چې دی راغلی اوس په دې ځای کې ګوري په قرآن کې ګوري دا یاد ساتي دا حیله د حیلې ذکر دلته نشته خو تفاسیر ورسره دغه حیله را نقل کړې ده چې یاره شیطان راغی او دې ته دا چلو ښودو چې تاسو ډنډوکي وکنئ د خالي په ورځ باندې به پکې میان راشي بیا په بله ورځ باندې راوباسي یا جالونه پې د خالي په ورځ واچوئ او د بله ورځ باندې په سهار دی راوباسي نو دا ورته شیطان دا حیله ښودلې وه ګوره ځنې کومې خبرې چې دي نو خلک لوی لوی د حدیثو نه ثابت دي هغه د هغې نه اکثر انکار کوي او چې په کومه خبره کې د دې مدعا ثابتېږي نو هغې نه بیا که د قرآن په نص کې موجوده نه وي نو بیا به لرې تفسیر به راخلي او هلته به ترې هغه خبره بیا خامخا ثابتوي نو ګورې حیله دوه قسمه ده ښه یو حیله شرعیه ده او یو حیله چې کوم دی نو دا غیر شرعیه ده شرعي حیله په قرآن کې دوه ځایه ذکر ده او صراحتا ذکر ده دا یاد ساتئ ښه شرعي حیله دلته موږ دې نه انکار نه کوو خو حیله دوه قسمه ده یو ناروا حیله ده غیر شرعي ده او یو شرعي ده نو شرعي حیله په قرآن کې دوه ځایه صراحتا چې دی نو ذکر دا یو د یوسف علیه السلام مبارک چې سورت یوسف کې ذکر ده چې الله فرمایي کذالک کدنا لیوسف او داسې مونږ چې کوم دی نو دا حیله یوسف علیه السلام ته ښودلې وه هغه حیله څه وه چې د خپل رور د بنیامین په هغه بار کې چې دی نو دا جام کېده وی دا پیمانه او بیا چې کوم دی نو هغه به وکړي چې یاره دې زمونږ پیمانه ده دغه چې کوم دی نو هغه وږي هغه غیب شوی دی لہذا مونږ چې دی نو تالاشي اخلو او مونږ ګورو چې چا هغه کړي اوس تاسو ګورئ دغه یې راواغسته چې بارونه دي کېښودل نو د سر نه د هغه بل طرف نه راواغسته نو د دې رور دا بارې په آخر کې ولټو هغې کې چې دی هغه جام پیمانه راووت نو دا الله رب العزت چې دغه حیله مونږ یوسف علیه السلام ته وښودله دا شرعي حیله ده دا رور د پاتې کولو دپاره دا یو ترتیب او یو حیله په قرآن عظیم الشان کې هغه د ذکر دا قرآن عظیم الشان په خپله باندې پې تصریح کوي حضرت ایوب علیه السلام مبارک امتحاناً هغه ته تکلیف وشو او بیا په آخر کې چې دی نو بیماری دومره زیاته شوله چې دی او بیبي لاړل د خلکو نه هجرت وکړو خلکو هم دا خوښوله چې یاره دي ځانه لرې کي ځنګل ته لاړل او مفسرینو دا واقعه ذکر کړې ده خو دا بیماری یا دا تکلیف چې کوم راغلی و نو ځینې مفسرین خو د دغې نه انکار کوي چې یاره دغه چې کوم بعضې مفسرین بیانوي چې یاره په بدن کې داسې چینجي او دا داسې پکې سوراخونه شي چې نور به پکې ښکاره کېده بعضې د دې تصدیق کوي خو هغې وایي چې دا امتحاناً خبره وه څه د دې وجې نه چې دا عذاب و په هغه باندې او د هغې دپاره وجه دا ښیي چې یاره شیطان یو پیره وویلي چې حضرت ایوب علیه السلام چې دی نو دا ډېر صابر او شاکر انسان دی شیطان وی ماله به ده باندې تاسو تصرف راکړئ د ده مالونو ته وګورئ د ده اولاد زامنو ته وګورئ د ده نو دی به خود داسې کوي نو وایي چې په څاروو باندې هم دغه آبادۍ راوغورځېد هغه مړه شو او زامن هم چې دی نو
یو دعوت لتلی ټول په یړ ناست هغې باندې هم چې دی نو ابادۍ راوغورځي هغه هم مړه شو. خو ده دغه نه دی کړی، فریاد او شکایت یې نه دی کړی. بیا چې دی نو د شیطان دا خوښه وه چې یاره د بدن کې تکلیف راشي، نو د هغې د وجې نه چې کوم دی که دی به بیا شکر نه کوي او دی به صبر نه کوي، نو بس الله رب العزت وی چې را دي شي. چې کوم اسباب یې ښودلي هغه زه مخکې نه وایم. په دې کې دغې حال ته دا بیماري ورسېدله چې دی بیا د خلکو نه هجرت وکړ. دا تقریبا 18 کاله لږ بږ چې دی نو مخکې وروستو پکې و. دا ورسېدله بیبي به چې دی نو تلله او خدمت به یې کوو په کورونو کې، او دغه به یې څه شی چې خوراک څښاک به یې راوړو نو دی مبارکو به خوړو. امتحان و. خو دغې کې دی مبارک وي چې خدای دا بیماري زما په زړه مه راولي او په ژبه یې مه راولي، چې زما د صبر او د شکر چې دی دغه لارې چې دي دا بندې نه شي. دا الله رب العزت چې کوم هغسې وه. بیبي یو پیره تلې ده، یو کور کرے خدمت وکړو. نو اوس دې ځای کې دوه روایته مفسرین او علما ذکر کوي. یو دا چې لار کې را روانه ده او یو حکیم ناست دی، شیطان د ځانه حکیم جوړ کړی دی، ناست دی او څه دوايانې موایانې څه شی یې ښودلي دي. نو چې دا راله نو کله چې ضرورت نو خلک خامخا هغه شي تپوس کوي. نو دا حکیم چې دی دا شیطان د انسان په شکل چې ناست دی ورته وایي چې زه به دارو درکم، دی به ښه شي، خو دا به وایي چې دا زه تا جوړ کړم که نه. لکه بعضې ټیم کې د خولې نه داسې جاهلانه الفاظ وځي د خلکو که هلکه بس الله رب العزت راله دغه سبب جوړ کړو زه ښه شوم. مثال دا دوایي دغه څه ویلی شي، خو دوایه جوړ کړم یا تا جوړ کړم نو دا شی په ژبه راوړل نه دي پکار. شافي الله رب العزت دې اسباب ولې لټوي چې یاره په کوم سبب باندې خدای پاک دې جوړوي. بهرحال وایي چې دا کور ته راله د خپل خاوند مبارک ایوب علیه السلام ته وایي چې دا شان حکیم و او هغه دا خبره وکړه نو خو پیغمبر د خدای و، لوی شخصیت و. وایي ښه وایي که زه جوړ شم نو تا به زه سل لختې وامه. بیبي ته وایي او یو دغه دا بیانې چې دا دې کله خدمت وکړو په یو کور کې، نو د هغه کور هغه مالک چې و ظالم نو هغه ورته وایي چې تاله به زه مزدوري درکړم خو په دې شرط چې ما ته به خپل د مخ مبارک نه پلو لرکې. د پردې حکم خو لا داسې نه و راغلی، خو د انبیاء کرام محبوبانو بیبیانې خو پرده کوي. نو دی وی چې اوس زما مزدوري بندوي نو او پردې حکم خو هسې هم نه دی راغلی، نو داسې دا پلو یې د مخ نه درکړم. نو چې دی راله خپل خاوند مبارک ته حل وي نو هغه په دې باندې په قار شو. دې ته وایي چې که زه جوړ شم نو تا به زه سل لختې وامه. بهرحال دې کې د دې بیبي هم ډېر فضایل دي. د دې نوم رحمت بیبي و او د پیغمبر د خدای خو خود صفاتو ګهواري دي چې دا خبره هم نه برداشت کوي د په خپل دومره تکلیف او مصیبت هغه کې بیمارۍ کې چې سړی دې ووایي چې نه دا زه تا جوړ کړی یم، دا خبره هم نه برداشت کوي. یا دغه چې پردې حکم نه دی راغلی او خپله بیبي چې کوم دی نو په دې باندې قسم کوي چې زه به تا سل لختې وام که زه جوړ شم. نو په دې دواړو دغو کې د ایوب علیه السلام ګورې غیرت تنه معلوم شو، د بیبي خدمت او بیا چې کوم دی نو د هغې هغه وفاداري چې په دغې حال کې
نور بیبیانو ته خپل ځانونه خلاص کړل او دا مبارک د خدمت لپاره پاتې و بس چې هر څه چې کی نو چې کله دې مبارک جوړ شغه ترتیب قرآن ذکر کړي په خپل باندې چې او چینا دا چینا د پدې کې چې دینو ته غسل وکا دینه اوس کوا نو هغه صلی الله رب العزت دغه لګوره باندې کړه نن سبا چې دې چینی ډېر زیات په دې وطنونو کې شته کله لکه دا توده چینه دا ودا منګا پیر بابا چینه دا ودا په پلاني ځای کې دا چینه دا نو دا خبره چې دې ځنی وخت کې چې دا سي د قرآن نه ثابت ده چینه دا خبره زمزم شریف د کم ځای نه خدام د وبدي کنه دې کې شفا ده کنه دا هر مرض د پاره په هر مقصد چې دې اوس کلی شتا دا څه شی بچ دې نو سبا د نس نه ثابتي او سبا چې کوم دې د تعامل نه ثابتي دا خو پکې راځي نو تجربې نه ثابتي لکه اوس مثال په تور باندې ته ډاکټر لاړ شي او تعالی یو دوايي درکې او بیا ته ډاکټر لنه ځو ځان لاغه دوايي چې دې نو شل کاله پسم را لې او لس کاله پسم را لې نو اوس په دې کم ځای کې قرآن راغلی چې ته دغه دارو ډاکټر نه را لې یا ډیټال لا لې په بالټي وبو کې چې پاغې لامبي ټول نو داسې باندې کو چې مثال په تور بلک ډنډو کې به ډوبي او بس لکه چې کچا د چینی وبو کې ولامبل وي چې دې سروازه جوړ شو دا مشرک شو دا خبرې نشته دا عقیده به ساتي که جوړ شوي نو دا به عقیده ساتي چې الله را دا شفا سبب وګرځو د شفا سبب را الله دا وګرځو دغه دې کې دا پیمو د دغه شرابو چې شربت په کیای کې میلاوي هغه تسکی هغه د شفا سبب مني نو که صفا سترو بدی هغه الله د لپاره شفا درکړل او تاومل نو پدې کې شرک شته یې څه قباحت شته نشته کار خبر بهرحال عرض میکاو دې مبارک چې کوم دې نو چې کلا دې ټیک ټاک شدا بیبي تل دا خدمت لپاره شرال لا روغ رمټ انسان ناس دې ونه پیژند چوي نه پیژند دې مبارک ادا سي سترګو مبارک ته ولو قتل نو شدا خو هغه مبارک دی بیا الله رب العزت غیلا هغه ته بیا د سی با صلاحیت جوړ ک نور بچي ول ورکړو مفسرین په کتابو چې هغه نور او تر ژوند کړو امالونه او تر معات کړو هغه امتحان چې پیغمبر د خدای د امتحان کې به خود کامیابی ده الله کامیاب هو شیطان ته خودل چې ګوره خبردار دیو جن مارس کو نو هغه دا قسم خوړلې و چې زب تاسو لختي وام دا قران کې دا هیله ذکر دا الله ورته سوې اوس خو دې بیبیم ډېر خدمت کړي کنه مخلص ده الله ورته اوس د دې لپاره سوې خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنس ته د سلو ډکو باندې مشتمل سلو لختو باندې مشتمل یو ګوچا واخله او دا پی اوه او خانشي ګما تا که خیال کړی نو چې لخت را جمع کی غني په هغه باندې سړې وې نو په سړې نه خوږي خو چې دا یو دی ته نیولي نو په دقه ترتیب سره او دا حیله د آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دور دی د باندې اوسیدون کې سړې دی ډېر کمزوري دی ډېر کمزوري دی دا هغه نه داسې جرم صادر شو چې هغه د 100 کروڑې ورکول پکارو 100 کروڑې لکه مثال په تور قرآن کې راغلی چې د چانه د زنا فعل صادر شي نو هغه له 100 کروڑې ورکي یا شراب اسکی او که چاته دې کنزلو کو نو ګورې 100 کروڑې دي 80 کروڑې دي 80 چې اسلامي حکومتي دا معاشره و بیا د صفا سوتريخه استګه خیال کړی نو زموږ په دې معاشره کې دا نوجوانان چې یو بل سره ملاویږي نو د سلام په ځای اکثر یو بل ته کنځل وکړي دا ډېر غلط نه دی دې کې دا نشته چې دا به ته په غب کې وي او دا به ته په ښکاره دغه باندې وي 80 کروڑې
نو صاحب الله رب العزت مونږ وې د ته دا دغه خذ بيدک الله ورته خذ بيدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس خانشه ګما دغه ترتیب سره وه نو نبی کریم علیہ السلام نه چې هغه باندې اوسیدون کې راغی نو نبی علیہ السلام چې وکتل چې دا کو 100 کروڑې ول ورکې دا همري او په چې کومه سزا یې هغه د مرګ نه لکه د رجم وغیرہ یا چې د شوټ کولو نه کنه نو پاغي کې به دومره سزا نه ورکې چې دې کې مړ شي یا دغه چې کوم الله یاد کړی چې دا جرمونه وکړو دا سزاګانی دا غي نه غیر کې وسړي یو کار وکړو هغه له باغه سزا نه ورکې کوم چې دغه سيزونو کې کوم ذکر نه بلکې دا غي نه کبه نو پدې کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام که تاسو خیال کړی دی کجورو کې دغه نا ګوچی وی هغه ګوچه را ماته کړو آی کې سل تارونو نا کجوري چې پکې کی سل بس هغه را خلاص کړو ویزا حیله وکړه حیل کتاب الحیل پشپغم جلد علمگیره کې روح دغه چې کم دینو پیراغله دي شپغم جلد علمگیره باب ابواب لګولې د حیل په بارک اوی حیله معرضو کو دوه قسمه ده کنه ناجایز حیله چې دی داغه سو کوم قائل نه دي لکه څنګه چې دی بني اسرائیل کړي وا میانو د پاره کنه دا ناجایز حیله یا چې اوس په دې وخت کې وسړي ناجایز حیله کې مثال دې در کوم یو سړی دی هغه باندې مثال په تور लाख रुपए زکات په پوره دي लाख रुपए یا ډیر یا دي اوس دی وی چیرې دا लाख रुपए دا بسنګ زه هغه کما چې دا ما ته پاتې شي او زما زکات هم نشي د دې ځل یو هیله راولټی چې پشکره کې یا په بوجه کې غلا लाख रुपए ورمنډي د غنمو یا دړې دي یا دو دړې دي یار څه چي دي مثال پته یو غریب ته و چې بس دا والا دا زکات پیسې دي دا زکات مال لې او دی ورته بس خوشاله شي چې زدا خو نو دی ورته و چې دا خو غنم دي یا جوار دي څه چي دي نو دا خو ته په سکه مال راکا چې دړې غنم یا جوار دا غي ول مثال د دوه دړو یا د سپېسي ورکی چې دا په خوشاله راځي نو هغه ته نه واپس ویسي په دغه طریقه خدا ورته ونوي چې دې کې लाख रुपए پرتی دي دنه په ایمانی وای کده ته وی نو بیا به ولور کی او جو پل کار کوا نه دا غ ناروا هیله ده د دې وجنا ناجایز هیله چې کم دنو دا په قران کې دغه تفاسیر ذکر کړی دا او دا دوه ځای چې کم دی جایز هیله قران په خپل باندې صراحتن ذکر کړی دا هغه هیله نن مونږ او تاسو باغی مونږه باقاعده حیل وبان مونږ روان یو کتابی مسله ده هدايه ذکر کړی دي چې اوسړې دی هغه او د څه په مانځ کې مات شو مثلا او د څه مات شو او دې چې کوم دین او دې خپل پوزه ونیسي او لار دي شو دستیو کی پوزه دی ونیسي الګه پوزه ولنیسي دا گاونډي د اخوا کې ولار سړی و چې ما خله پوزه ماته شو چې نور څه شک پیونی کی وې پوزه دی ونیسي دا هیله ده کنه علا هذا القياس د دې وجنا کتابونو ذکر کړي هیله اسقاط یو سړی دی هغه مثال په تور باندې غریب دی یا سن سمالو سرشته دی خود د په ذمہ باندې چې کما یعنی کما دغه دا د منځونو د روجو د قسمونو فدیه کفاره وغیرہ پیدا نو غډیره زیاته ده او د سره مرمال نشته کنه آیا دومره مال هم نه دی چې درې مېسا غي ته کافی شي درې مېسا نه دی بسو کی کبي خو ور سر سنشتا
او منځونه هم په قضا شته، روجې هم پې شته دي، مثلا قسمونه هم کړي دي. موږ تاسو خو دا اوس به 3 ورځې چې شوي دي یا کال شوی دی یا 2 شوي دي یا هر څه موږ وایو لکه ما نه مونځ ګورې بالکل نه دی قضا شوی. او دا خبره تاسو اورېدلې که تر اوسه به خلکو پرتګونه هم نه اغوستل چې پرتګ یې نه اغوسته مونځ به یې کوو؟ کله یې مونځ کوو؟ غرض مې دا دی چې لکه دا خبره نه که هغه نوې قضایي او که زړه قضایي، خو چې ته بالغ شوې ته مکلف ګرځېدلې د هغه وخت نه په تا پسې د شریعت میټر تاویږي، د شریعت میټر د پسې تاویږي. مثال په طور باندې د منځونو فدیه روجې دې نه دي نیولې هغه در پسې حسابېږي. دارنګې چې قسمونه دې کړي موږ قسمونه هم نه کوو که نه. د قسم کفاره چې ده غلامان که نه غلام ازادول دي، خو چې نه بیا چې وسې کېږي 10 کسانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکول یا 3 روجې نیول. زما اندازه دا ده چې تاسو او موږ که خیال کړي چې ته ګیر شو یا چې ته داسې خبره راشي نو بیا وایي یاره جي د دې بس څه غوي د دې قسم داسې مې چل کړی. او نور خو د ورځې 20 قسمه خلک خوري. څه مو خیال دی په لسو خبره قسم؟ دا ډېر قسمونه خوړل دا د منافق نښه ده. ګورې ښه دا د علامت د نفاق دی. قسمونه به ډېر نه کوئ. نو صاحب هغه پاتې شوي دي په ذمه باندې، نو چې کله پاتې دي او دا خو به ورکول غواړي که نه، نو ستا سره او زما سره د رب نیکي وکړي موږ به په دې ترتیب سره چې که وس مو نه کېده نو وایي د چا نه قرض راواخلی هغه حساب سره په هغې باندې چې کوم دی نو دور وکړې غریبانانو ته یې ورکړئ چې هغې دور وکړي چې هغه تا حساب کړی دی. مثال لکه دې وخت کې خو ډېره ګرانه شوې ده چې 300 روپۍ ستا د یا 300 روپۍ تقریبا فدیه شي. مثال په طور غنمو نو ته وره 300 ته رسېدلي دي که تاسو خیال کړي وړم لکه نه کوم حال ته ورسې ته حساب وکړه چې دغه 300 روپۍ هم شي. نو په 300 روپۍ چې حساب یې وکړې نو مونږ چې کله 50 روپۍ د روجې دغه د مونځ فدیه ولو 1,08,000 روپۍ د کال د مونځونو راتلې. اوس چې 300 شي حساب یې وکړې بیا ځان نه ښه تعلیم یافته یې نو دا زرګونه لکونه روپۍ 1 لاک هم نه په لکونه روپۍ چې حساب د بني آدم د ژوند حساب وکړي 100 کاله دی 80 کاله دی 14 کاله ترې لر کا دې خو حساب کا د منځونو حساب وکړه د روجو حساب وکړه دا ټول. نو بیا چې دی که چا دا یاد ساتئ زه بیا دا خبره کوم که چا حقیقتا دومره مال ورسره وو چې حقیقتا فدیه ادا کولی شي نو وروره حقیقتا به ادا کوي. غوټې به نه ورکوي طالب ورته نه وایي. او که حقیقتا یې وس نه کېږي نو موږ ته دا مولیان صاحبان اکثر دا خو د غریب دپاره ده. نو دا موږ هم وایو چې د غریب دپاره ده که نه. خو دومره مالدار څوک ته په ایمان یې ووایې چې مثال په طور د 50 روپۍ 1,08,000 بیا 50 روپۍ 1,08,000 بیا 50 روپۍ 1,08,000 بیا 50 ته حساب وکړه. بیا صرف د منځونو د کال منځونو دا نور ډېر کلونه پرېږده خو دي که نه یاره جي که 2 کاله قضایي که 3 کاله قضایي 4 کال 15 کاله چې دی حساب یې که د ټول عمر څومره به راځي. دې وجې نه چې دی چې دور اسقاط پې وشي چې تا قرض راغستی دی او غریب یې نو الحمدلله موږ مولیان یوازې په خوله وایو نه موږ یې عملي هم کوو. تاسو ته په خپله پته ده دې قوم ته چې موږ وله خپلې راجمع کوو دغه نه دور اسقاط پې بیا وکړو واپس یې وله وایي چې که څوک اخلي وادي دي که نه هغه غریب لی ورکړو ته پې خپل کار وکړه پوه شوې که نه نو هغه کار هم وشي او د ده کار هم پې جوړ شي. په دې خبره پوه شوې که د دې وجې نه چې دی هیله اسقاط دغه لیکلي رسائل د ابن عابدین شامي وایي ولا ينبغي ان يتساهل في هذا الامر دور الاسقاط فان به نجات الانسان من غضب الله تعالى وعذابه. ان شاء الله دې کې د آیات کریمه مبارکه کې داراله چې ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خامخا په تحقیق سره
تاسو پیژندلی هغه خلک چې تجاوز کړي تاسو نه په ورځ د خالق په ښکار د میانو سره پس ویلي موږ دي ته چې کونو قردة خاسئین تاسو شی شادوغان ذلیلا رونو دا خدایت د دې کې فجعلناها بیا د دې هغه دغه چې کوم دی نو ذکر کیږي هغه وعید هغه چې کوم شپې مرتب کیږي دا به بیا انشاءالله او سره د دغه هیلې د اسقاط متعلق به پکې اوسو خبرې د دې تقریر دغه په نا برابر کو الله رب العزت ما تاول تاسو موږ ټول عمل توفیق را نصیب کړي د مارونو هیڅ تاوان پکې ګوري نشته د مولا تاوان پکې دی چې د اسقاط کې ولی څه تاوان دی پکې مولا صاحب ته بچ دی چې دور دی پیو که صدقه شو نو صدقه به کته 50 ورکې که 100 ورکې او کته ول 10 ورکې او چې کله دور اسقاط پې نه او ته د بینک د اکاونټ په بینک دغه رسید باندې دسخط وکړي چې زما د پلار 80 लाख रुपए فدیه پې کېږي دا 80 लाख रुपए مولوي صاحب دا تواله په مدرسه ولګوه یا چې کم دی نو غریبانانو له ورکه یا نو مولوي صاحب له چې پکې کم هم په 80 लाख کې ورکوي نو کم از کم لاک خو به ورکوي که نه مونږ وایو چې د سړی خدای دې له درکړي خو یاره د هغه مړو سترګو به هم لحاظ ساتو که نه نو دغه پکې پیدا ده مونږ تاسو ته وایي چې یاره ګورې دا نشته هغه په 50 روپو باندې څه کوي په 100 باندې هغه ته چې دی پسې لاړ شي مړه خیرات مه کوه دغه مه کوه دې پسې لاړ شي نو بیا ترې نه په لکونو واخلي تاسو خیال دی که نه نو مونږ وایو ښه خبره چې غریب له پیسې ورکړي خو مونږ یې څنګه مونږ نفلي صدقه بیا ورکو او هغه اصل شی د هغه مړي په ذمه پاتې شي دا ګورې دا په دې هم تاسو ته خبره انشاءالله کوم الله دې ماله او تاسو ټولو د عمل توفیق را نصیب کړي الله دې زموږ ستاسو ناصر مددګار شي دعا اخلاص سره وکړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا فی الاولین وفي